په سوشل میډیا باندې چې کوم خبر ډېر زیات وایرل شوی و چې څه کسان بدبخته ولګېدل او هغوی په قبر کې د یو جینۍ سره زنا وکړه. نو د هغې خبر پوره ډیټیل در سره په دې ویډیو کې شریک کومه چې په څه بنا باندې دغه کسان لګېدلي وو، دغه قبر یې کنستی و چې کومه ګوجراواله کې واقع شوې وه. نو د دغې واقعې حوالې سره مختلف خبرې راتلې چې د هغې کیس حوالې سره مکمل اپډیټ شریک کړي دي چیرې دا څه واقع شوې وه. اول خو دا ملګرو چې دا کم کس باندې FIR شوی دی او کم کس یادېږي چیرې ده دا کار کړی دی. نو د دې حوالې سره دا خبر راځي چې د دې جینۍ چې کومه وفات شوې وه الله جل شانه دی هغه جهان ښایسته کې اوس د بخانې شوه. نو د دې هلک سره لین دین و د 15 کالو نه د دې جینۍ او د دې هلک لین دین و. بیا دغه جینۍ بل چا له یا ورکړې وه یا یې ورکوله. نو دغه جینۍ نه غوښتل چېرې زه د بل چا سره واده وکړم. نو د دې د وجې دغه جینۍ ملګرو د غنمو ګولۍ وخوړې او هغه وفات شوه. نو دا ویلی کېږي چې 3 ورځې بعد بیا هغه چې کوم هلک و چې د هغه سره یې مینه محبت و نو ویلی کېږي دا ځکه چې ایسیچو هم د دې خبرې تصدیق وکړو چې او بالکل دا قبر کنلی شوی دی د خپو د سیډ نه. خو هغه دا خبره پکې مخې ته راوړه چې دا کنفرم نه ده چې او د دې جینۍ سره په دغه قبر کې زنا شوې ده. خو ایسیچو دا خبره وکړه چې مونږ انویسټیګیشن کوو او دغه مجرم چې مونږ کله ګرفتار کړو نو مونږ ته به پته ولګي چې په دې خبره کې څومره حقیقت دی او آیا د هلک دا غلط کار کړی دی او که نه. بل طرف ته که تاسو وګورئ ملګرو که چیرې د هلک دا کار کړی وي نو زه دا حیران یم چې د ده د دې جینۍ سره محبت و. نو چې کله د یو جینۍ سره د یو انسان محبت وي نو کوشش کوي چې د هغې عزت نیلام نشي، کوشش کوي چې د هغې نوم بدنام نشي. نو زه دا حیران یم چې د دې سره څنګه مینه وه. که یو سړی دا خبره کوي چې دا قبر یې د دې دپاره کنلی دی چېرې زه دا جینۍ وینم نو دا خبره مکمل غلطه ده. ځکه موږ مسلمانان یو او دا زموږ ایمان دی چې کله په یو انسان باندې خاوره واوړي نو د دې مطلب ده چې دا د دې دنیا نه لاړی او په ده خاوره واوړي ده بس دا د دې دنیا نه کټ شو. نو چې یو سړی د یو سړي سره مینه کوي نو د هغې د عزت نیلام کولو او بیا په مرګ باندې د هغې عزت نیلام کولو دا خو زه منم نه چې د دې هلک د دې جینۍ سره مینه وه. د دې هلک که چېرې د دې جینۍ سره مینه وه نو زه هم داسې قسم کردار به نه ادا کوم. بیا دغه قبر یې پرېښی دی سورې ټولې دنیا ته په سبا باندې وښوده چېرې ما د دې جینۍ سره دا کار کړی دی یا دا قبر ما په غلط سوچ باندې راکنلی دی. ځکه که دلته تاسو وګورئ ملګرو چې کله دا قبر راوکنلی شي نو خامخا سوچ کم طرف ته ځي، غلط طرف ته ځي. سوچ کم طرف ته ځي، هغه طرف ته ځي چې هغه ذهن برداشت کوي نه، هغه ذهن مني نه. کله چې یو انسان وفات شي په د ده د دنیا نه کنیکشن ختم شو د ده او د الله جل شانه په خپل منځ کې بیا معامله ده. نو ډېرو خلکو دا خبره کوله چیرې دا هسې پراپیګنډه ده یا دا هسې غلطه خبره ده چې یو کس دی او هغه په قبر کې د زنانه سره زنا وکړه یا دې قبر ته ورکو شوی. نو د هغې خبرې حقیقت خو معلوم شو چې ایسیچو صاحب هم تصدیق وکړو د ګوجراواله چیرې بالکل واقع چې د دې جینۍ چې کوم قبر دی نو هغه کولاو شوی د خپو د طرف نه. خو اوس پوره کنفرم معلومات به هله راځي چې کله دا مجرم ګرفتار شي. الله جل شانه دې په موږ ټولو باندې خپل رحم او فضل وکړي. چېرته هم یې الله مخاد آباد او خوشحاله سات اخره کې وواس. پاکستان زنده باد، مسلمان زنده باد، تل دې وي آباد دې وي زموږ وطن پاکستان دې او مسلمان دې وي. الله